حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اغد پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مبارک نا په عمر کې 14 کاله کشر خاندان د قریش دی نیکه په اتم پوشت کې کعب ابن لؤی د پیغمبر علیہ السلام نیکه دی آغا یعنی اتم پوشت کې نیکه د پیغمبر علیہ السلام سره یو ځای شوی دی او مغه خاندان دی د قریش بیا چې د عمر وو اشکال شو دینه مخکې پهلوانی اسونه زغلول او خطابت د ډېر فنونو کې ورته مهارت ملو خو چې کله عمر بیا وو اشکال شو نو ځل اراده وکړه چې د مسلمانانو پیغمبر شهید کومه نو توره راغسته ده او را روان شو یو وینځه واغه مسلمان شي وا ناغي باندې هم سختی کوله چې پیغمبر علیہ السلام د شهید کولو په اراده دی وروته نو لار کې وته چاوي چې نعیم وته ملوش وته وی ته کم خوازه وې زمنن مسلمانانو پیغمبر شهید کومه هغه ته اول د خپل کور حال معلوم کا ستا خور فاطمه هغه مسلمانه ده ستا اوخ سعید هغه په اسلام کې داخل دی اول نه د خپل کور خبر واخله حضرت عمر رضی الله عنه ډیر غوسه شو چې خزما خور او زما اوخه هغه مسلمانان شوی دي نو سیده لاړو د هغه کور ته ای دروازه بنده کړې و او صح حالات مسلمانانو ته ډېر تکلیف د کافرانو د لاس نو چا به د خپل اسلام اظهار نشو کولی چې د مسلمان د هغې د تلاوت آواز دروازې نه بار واورېدو نو چې بیا دننه لاړو وی دا تاسو سوي هغې خبره په ټوله چې کنه دی پوه نشي دی خو کافر دی ورته وی تاسو سوي بیا چې پوه شو چې دی خو اسلام قبول کړی او تلاوت کولو د قرآن شریف د خپل اوخ سعید دی اوچت کړی دی اوس مکه ته راخلاص او پسینه باندې وته کېناست دې دوران کې د خپل خور بیبي چې د نو دارا مخ کې شو خپل خاوند د اخلاصولو حضرت عمر رضی الله عنه هغه ته ډېر سخت سپېړه په مخ باندې ورکا دومره تیز واله چې د هغه د مخ نوین روان شي خور بیبي وته فرمایي چې عمره کمړه مې کې خو ما اسلام قبول کړی دی اوس د اسلام نه مونږ نشو واپس کېدی د چې د خور په مخ باندې وینو ته وکړه او د هغه دینی جذبې ته وکړه وی ما ته وایي دا تاسو کم کلام وی په خپلو کې خور ورته تلاوت شروع د سورة طه آیاتونه ورته وورول اعوذ بالله من الشیطان الرجیم طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى الا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الارض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى دا مبارک آیاتونه چې خور تلاوت کو په حضرت عمر رضی الله عنه باندې اثر وشو ودا پانی ما تراکه چې په خپل ولولم ځکه حضرت عمر سبل کلم کول شو لستلم کول شو دغه وخت په قریشو کې صرف ولس کسان داسې چې غي لیکل او لستل کول شو یو پکې حضرت عمر رضی الله عنه ایو ته دې ته تلاس نشي لګوله لا يمسه الا المطهرون پاک خلق او دس والا هغه دې ته ګوت لګول شي هغه باندې نور مسروش او زیات اثر د قرآن شریف د آیاتونو پاورېدو باندې وی تمی دانی کہ سوز قرت تو دیگر گو کرد تقدیر عمر را اے بی بی تا سنگ تلاوتو کو تا تصفت اشتا چستا دی قراءت ستا دی قرآن شریف دی تلاوت
د عمر تقدیر بالکل بدل کو، هغه نقشه بالکل بدل شو. هغه رالو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک دربار ته. دغه وخت پیغمبر علیه السلام د صفا د غونډې نه ښکته باب دار ارقم به وتوی، هغه ځای کې هغه مبارک تشریف فرماو. حضرت عمر سے چرالو صحابو چې دننه وکتل د دروازو په سرو کې چې دا خو عمر بار ولاړ دی. بعضې کسان پریشان شو چې دا خو پهلوان او مضبوط سړی دی، هسې نه په غلطه اراده راغلی او دا خو به ډېر نقصان وشي. حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک وته فرمایل چې پرېږدئ، راضي دی، ځکه که عمر سے پهلوانو نو زمونږ مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم د پهلوانانو پهلوان نو عمر سے برادن نشو او زه په اسلام کې داخلېږم، زه مسلمانېږم. کلمه یو مسلمان شو. هلته چې څومره صحابه موجودو ټولو وی الله اکبر. د الله اکبر د آواز دومره تیز او دومره د خوشحالۍ چې اخوا د کعبې شریفې خوا کې چې کوم کافران موجودو ای باندې لړزه راغله، ویرېده چې دا الله اکبر دا دومره تیز آواز په ګڼه باندې دین هغوی پریشانه شو. دغه ورځ وه چې دې نه پس بیا مسلمانانو خپل اسلام پټ نه دی ساتلی، مسلمانان څرګند شو. ځکه بیا دته فاروق ویل کېږي چې د دې اسلام راوړو سره په کافر او په مسلمان کې فرق خلکو ته ښکاره شو چې څوک کافر دی څوک مسلمان. بیا حضرت عمر رضی الله عنه لاړو د کافرانو مجلس ته، هغوی ته وی زه نن مسلمان شوی یم، که تاسو کې څوک داسې چې هغه خپله ښځه کونډه کول غواړي او خپل بچي یتیمان کول غواړي نو ماته د مخې ته راشي. ټولو سرونه ښکته کړي وو، هیچا د حضرت عمر رضی الله عنه مقابله نشوه کولی. هغه فاروق اعظم رضی الله عنه 2 لاکه مربع میل ځمکه باندې هغه حکومت کړی دی او په دې کمیس کې به ټوکړې لګېدلې وې، ډېره عاجزي به یې کوله. د خزانې نه چې به کوم خوراک دته راتلو تپوس به یې وکړو دا خوراک عامو مسلمانانو ته میلاویږي که نه میلاویږي. نو که هغوی به ورته وي چې دا تا دپاره دی نو بیا به یې نه خوړو، او که وی به چې دا عام لنګر نه مو ته راوړی دی نورو مسلمانانو ته هم دا خوراک مونږ ورکوو نو بیا به هغه خوراک خوړو.